رومبې په 2,20,000 خرڅه شوې او بیا په 3,80,000 خرڅه شوې. السلام علیکم. السلام علیکم. مونږ راغلی استاد لپاره که نه مونږ ته به لږ صفا خبره وکړې ته د کوم ځای کور د کوم ځای کې د کوم ځای نه راوتې مونږ ته به لږه خبر ستا رشته شوې په پنډۍ کې ته یې د کورم کې د کوم ځای صدا کورم صدا ستا واده شو بیا پنجابیانو باندې ته خرڅه کې په څو یې خرڅه کې منډي بهاودین ته منډي بهاودین کې بیا خرڅه کې په څو باندې ښه رومبې په 2,20,000 خرڅه شوې او بیا په 3,80,000 خرڅه شوې. ښه اوس ته دلته پېښور ته څنګه راورسېدې؟ اوس کې هغوی به تا ویلي چې خپله بچې څه دی دا تاسې په خپله بوز وي د منډې بودین والا ښه ته دلته پېښور ته چا راورسولې اوس دا به ته هغوی ویلي چې خپله بچې بوز وي پنجابیانو به ته ویلي ښه ما دوباره مېړنه کوه که نه ښه تا لکه بل واده نه کو نو ته بیا ګاډي کې کېنولې بیا زه دا یې راوستلم زه به دا شوه ما ته کلو ما په چا په څاوی ما څه دا ګناه دی همیشه د تعلق زه کوم دا راته ووایه ستا په کورمه کې څوک پلار تره تربور ماما کاکا څوک شته هغوی ویلي چې پېښور کې ما ویل کوئ کور ته پنجاب تا اوس مونږه چېرته بوځو تا کور ته ستا کور کې خو به څوک وي که نه لکه دلته کې خو کور ما نه خالي کور داسې ویلو که نه کور دې نه علي نه ښه نو ته به څه کوې لکه ستا څه خواهش دی ته چېرته تلل غواړې زه داسې ځای ته څم زه کې ما ته امن وي سکون وي پردی ښه دا راته ووایه تاسو دا هوټل ستاسو دی دا حاجي کیمپ په اډه کې مونږ ولاړ یو که نه دا زنانه تاسو ته څنګه دلته میلاو شوه دا دلته بار روانه وه وجړلې ښه نو بیا مونږ ورته ویل چې کینه روډۍ خوري یا روډۍ نه خوري مونږ له اکثر داسې خلک راشي چې پیسې ورسره نه وي نو هغې باندې مونږ همداسې روډۍ خورو ټیک ده نو ما هغه شاګردانو ته ویل مې کینه روډۍ خوري پوه شي نو بیا دې ویل وي ما مسله ډېره زیاته ده ښه نو روډۍ خوړله او جړلې پوه شي نو چاولې مو نه راوړلې خو هغې مو نه خوړې نو جړلې ټیک ده نو بیا ما ورته تپوس وکړم ستا مسله څه ده دې ما ته بیا دغه خبره وکړله یاره داسې څوک راله وګوره چې ما باندې یا صادر واچي چې ما کور ته بوځي ما له پناه راکړي ما له پناه راکړي او په دې اډې ته زه راغلی ما دویمه ورځ مې ده وي دلته حالات ډېر خراب دی او حقیقتي دلته حالات خراب دی ټیک ده او لکه مطلب اډې ته هر قسمه سړی راځي نو زما ماحول به بیا خراب شي ټیک ده دا راته ووایه دا دې سره څه موبایل نمبر څه دغه شته نه بس یو خور تا سره څه موبایل نمبر دا سامان دی دا تاسو کتلی دی نه مونږ نه کتلی دی کې څه دی کپړې دي ستا دا زنانه دی وخت کې مونږ حاجي کیمپ اډه کې ولاړ یو دلته کې د حاجي کیمپ اډې باندې چې تاسو راشئ دا هوټلې دي د تیکو کباب والا په هغې کې ولاړ یو دا زنانه دی هوټل والا مرګري چې دی مونږ سره رابطه وکړه دی دا ووایي چې دا زنانه دلته کېده بې یارو مددګار ناس سره په تکلیف کې د جاړي لومبې خو که د دې حوالې سره چا سره هم انفارمیشن وي نو برای مهرباني هغه مونږ سره رابطه وکړئ دویم کوشش دا دی زمونږ چې دا مونږ شیلټر ہوم ته بوځو د هغې څوک هم د دې حوالې سره انفارمیشن وي یا ورته پته وي نو مونږ سره خامخا رابطه وکړئ چې دا خپل فیملی ته ورسي او که فیملی والے نه وي نو بیا به مونږ دې دپاره د مخکې ژوند دپاره څه غم کوو تھینک یو سو مچ